السلام علیکم. زه منیس خان او نن د نومبر 9 تاریخ 27 ترمیم شور او غوغا دا تاسو ګوره څوک مخالفت کوي څوک حمایت کوي. خدا د تاریخ حصہ جوړیږي چې په آئین سره کم د کلواړ کیږي د آئین شکل ورانیږي نو پاغي کې د کمی پارټي او د کم لیډر سره کردار دی او داوی تاریخ څه دی نو دا په غور سره ګوره پیپلز پارټي چې د هغه حمایت کوي پیپلز پارټي حمایت پځې کوي ځکه چې د هغې پیدایش او پرورش د فوجیانو په لاس کې شوی. جنرال ایوب خان سره ذوالفقار علي بوټو وزیر خارجه د ډیکټیټر ایوب خان سره او هغه به ډیکټیټر ایوب خان ته ذوالفقار علي بوټو ډیډي وي نو هغه پیدایش او پرورش دی نو د پیپلز پارټي کو د غیر جمهوری قوتونو مضبوطی او جمهوریت ته نقصان رسي نو ګیلته نه د پکار. بیا کو ته مسلم لیگ نو ګوري نو د میاں نواز شریف پرورش چې دی جنرال جیلانی کړی دی کله چې ډیکټیټر ضیاء الحق مارشل الله وانو هغه د پنجاب اولنی وزیر خزانه کړو او بیا هغه چې کله ضیاء الحق مړ شو نو په قبر چې کله به په 17 تاریخ باندې جلسه وانو هغه به وی چې دا زما روحاني پلار دی میاں نواز شریف به وی او وی به چې زبر د میشن پورا کوم سم میشن یو جمهوریت تبا کول آئین ماتول نو هغه میشن ول پورا کین نو هغه کو دا آئین سره لوبي کوي نو هغه سړی په ذهن کې راځي چې زه د دوی تربیت ټول دغه شوی دی خو ګیلم رااله د احمد ولی خان د بیان سره چې هغه حمایت کوي ځکه چې احمد ولی خان خو د داسې خاندان وارث دی چې باچا خان بابا خو د دنیا په عظیم لیډرانو کې دی او هغه د انګریز د استعمار او مغربي قوتونو خلاف جدوجہد چې کړي نو په مختلف وختونو کې ودیرش کاله په جیل کې تیر کړي او د پاکستان د ډیکټیټرانو خلاف مغه جدوجہد کړي په دغه کې هغه جلاوطنی په جلال آباد کې تیر کړي ده. بیا ولی خان بابا کو ګوري نو ولی خان بابا همیشه د جمهوریت د لپاره کوششونه کړي 73 آئین کې داغه یو لوی رول دی او هغه چرې د ډیکټیټرانو حمایت نه دی کړي ځکه چې هغه د جمهوریت او انساني حقوق او د صوبایي خود مختاري علمبردارو او هغه ډیکټیټر جنرال ضیاء له جواب صرف هغه ورکړو یو محفل کې جنرال ضیاء وی چې د پاکستان سیاستدانان د سیاست په ای بی سی ډی نه پويږي نو ولی خان بابا ول جواب ورکو چې جرنیل صاحب چې کله مونږ ای بی سی ډی ای ته ورورسونو مخه تراته جی ایچ کی ولاړی نو هغه سړی خو د چری د مارشل الله یا د ډیکټیټرانو حمایتي نه دی پاتې شوی خو احمد ولی خان د 27 ترمیم حمایت کوي هغه 27 ترمیم چې په کم کې جمهوریت کمزوري کیږي نظام انصاف تبا کیږي شخصیات له اقتدار او اختیار مضبوطیږي او تا حیات هغه خلک ټول د اعتصاب نه بالا کیږي نو دا په جمهوریت کې نوي او د انساني حقوق خلاف ورزیان چې کم په ملک رواني پای باندې خاموشي ده نو کو احمد ولی خان د دسې ترمیمونو حمایت کوي نو دا ډېر د افسوس خبره ده ځکه چې انساني حقوق تنظیمونه مخالفت کوي سیول سوسایټي مخالفت کوي قانوندانان مخالفت کوي هر جمهوریت پسند او محب وطن پاکستاني د دې مخالفت کوي میډیا مخالفت کوي خو صرف په اقتدار کې ناس دا یو سو پارټیانی چې خپل اقتدار د پاره د دسې قوانینو حمایت کوي چې کم جمهوریت کمزوري کوي او اسټابلیشمنت مضبوطی نو دا د افسوس ده. نن به زما په خیال په 400 کې د باچا خان بابا خو په جلال آباد کې قبر دی دا روح بالته بیچینی او د ولی خان بابا قبر په 400 کې دی دا روح په 400 کې په قبر کې بیچینی چې مونږه څومره جدوجہد د جمهوریت انساني حقوق صوبایي خود مختاري د پاره کړو زمونږ نوسی د اغه نفي کوي نو دا د افسوس مقام دی خدا ټول د تاریخ حصہ جوړیږي اوس د سوشل میډیا دور دی ته اوس چې سوکې نو دا به سبا ته خلک یادای ځکه چې مسترد شوی الیکشن احمد ولی خان خپل بیلل او بیا په بلوچستان نو ورته سېنات سیټ ملاو شو نو د دوی د خیالي چې د عوامو حافظه کمزوري ده نو سه حافظه کمزوري نه ده را روان الیکشن کې به بیا هغه ټول خلک مسترد کیږي چې جمهوریت ته نقصان ورسوي
ورسو، چا چې انساني حقوق ته نقصان ورسو، چا چې پارلیمنت بې دسته کو، چا چې نظام انصاف بې دسته کو، دا ټول خلک به مسترد کیږي. نو الله دې داسې وکړي چې پاکستان کې حقیقي جمهوریت راشي، پارلیمنت بالادستی شي، آئین په خپل اوریجنل شکل کې بحال شي او انساني حقوق قدري او پارلیمنت بالادستی او فیصله د عوامو او د پاکستان په مفاد کې کیږي، نه چې د چا شخصیاتو د مفاد فیصله کیږي. امید لرم چې تاسو به دا یو څو پارټیانو د تاریخ نه خبر شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.